أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدقت يا رب العالمين. خبره شروع شوی و سورة رحمان کی ما ویلو چې سلور دعوی دی پاکی پای باندې بیا نور نعمتونه 94 دي. نو اوس دا یو نعمت الله رب العزت تذکرہ کوي د 5 نمبر الله وی الشمس بیا شپږم نمبر والقمر وسپوږمۍ بحسبان دا چلیږي په یو خاص اندازې سره. الله رب العزت په یو خاص اندازې باندې چلوي. مطلب دا لري که چرته دغه ولاړه یعنی دغه رفتار چې دا لږ معمولی بدل کی دا معمولی عیسی خپل مدار نه خو دی خوښینو ګوره ټول دنیا به کائنات به ختم تس نسب دا د الله نعمتونه دي. لکه شان و النجم والشجر نجم هغه زیلدار بوټي چې په خپل تنه نو درېږي دلته دا مراد دی. والشجر او اونه هغه چې په خپل تنه کم بوټي ودرېږي هغه ته مراد دی. نو الله یسجدان دا الله سجده مطلب دا الله ته تابع دي ټول دا ټول د الله رب العزت نعمتونه دي. الشمس نور والقمر سپوږمۍ بحسبان چلیږي په یو خاص اندازې سره. والنجم وزیلدار بوټي والشجر او هغه تنې والا بوټي یسجدان تابعدار دي د الله. والسماء اوجد کړي والسماء واسمان رفعها اوجد کړي دی لره الله رب العزت. ووضع الميزان او کې خود تل لره میزان کې خود تل لره صبر الله تطغوا فی الميزان چې سرکشی مکوي پس کې پتل کې په میزان کې. واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان واقیموا الوزن پورا ورکه تول لرا بالقسط په عدل او انصاف سره. ولا تخسروا الميزان ورانی مکوي پتل کې پتللو کې رواني مکوي. نو یو دغه تل دا چې ظاهرا کما تل د نو پدې کې ناب تول کې کمی مکوي کمی. نو امام شاه ولی الله رحمه الله فرمای کې وای کې دنیا کا اجتماعی نظام عدل پر ہی قائم ہوتا ہے اور اس کے بغیر معاشرتی نظام بگڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ لعنت برستی ہے. الګ د دنیا نظام چې دا عدل او انصاف ولاړ دی چې کم ځای کې په عدل او انصاف کې بیګار راشي د الله لعنت راورځي راوریږي. نو د دې وجې په عدل او انصاف سره تول کوي. دا مه کوي چې اخلی په یو څه خرڅوي په بل څه اخلی په یو تله خرڅوي په بله باندې اخلی پورا خرڅوي کم داسې مه کوي. الله وایي واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان او پورا ورکې تلې لره پوروالی وکړې په تله کې په عدل او انصاف سره. ولا تخسروا الميزان ورانه مکوي پتللو کی. والارض او زمکا وانو اوس د یو بل یا یو طلب له داغه د عقل الله رب العزت را لېګل دا انسان په دې باندې خو بدتل شي کراو کوټه به پیجندې شي جنت او جهنم پیجندې شي سم غلطه پیجندې شي دا ویل شي چې دا الله والا لار ده او دا چې د شیطان والا ده. دا حزب الله ده دا حزب الشیطان دی دا صاحب الیمین شمال دی. لکه نو دا فرق کولی شي الله انسان نه عقل فکر ورکړی دی سوچ تدبر کولی شي. نو د دې وجې چې په غلط لار نشو په سم روان شو. الله یې توفیق راکړي. بیا الله رب العزت فرمای والارض ازمکه وضعها غوړولې د دې لره للانام د فاره د خلقو یعنی د مخلوق د بارانام مخلوق دا د الله رب العزت یو بل احسان دی. فی 12 نمبر فیها پدیزمگا کی فاکهۃ میوی دی والنخل او دی کې چې دی کجور دی ذات الاکمام مرمن د غلابون اکمام د کوم جمع دی لستون والا یعنی په غلاب کې غبندی کنه بندی لا.
والحب دانی ذل عصف د بوس والا عصف ډیر بوس والا نو چې کوم سيزونه غلي چې کوم د بوس سره شامل هغه ته اشاره ده والحب غلیظ العصف د بوس والا والریحان او د خوشبویا ګلونه الګا مفسرین د ریحان درې معنی کوي امام بخاری رحم الله ترجمه کوي چې رزق ته مراد دی نو معنی به شي دانی غلیظ العصف او د بوس والا والریحان او رزقونه الله په دې ځمکه پیدا کړی دي بیا الله فرمایا چې بل معنا علما کوي د دې چې د مفسرین چې داسې دي ته دا ویل شي پاڼو ته پیدا کړی دی الله میوه دانی الله پیدا کړی دی دانی او غلول را د بوس والا والریحان او د پاڼو والا یا بل معنی کوي علما والحب ذو العصف والریحان الله پیدا کړی دي دانو لرا یعنی غلا ذو العصف او د بوس والا والریحان او خوشبو یا ګلونه دا چا پیدا کړی دي الله فدیز مکه کې پیدا کړی دي فبأي آلاء ربكما تكذبان بس بکم یو نعمت درب ستاسو بتاسو دواړه ناشکری کوي دروغ بوای سو کوئی پیریان او انسانان یادي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سورت تلاوت کو صحابم غلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ودلک سات غلو بیارتی چې کلمې جنات تلاوت کو ناغي چې کلمې دا ویغي بده پسې لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب ولک الحمد اے خدایا منگ ستا په نعمت باندې تکذیب نه کوو او تعالی حمد و ثنا ده فبأي آلاء ربكما تكذبان بس بکم یو نعمت در رب تاسو دواړه دروغ وایې ناشکري به کوئ نو ناشکري به نه کوو الله رب العزت په سمجھ نصیب